الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. بدي آیات کی دا آغا سیزونو بیان دے چی اللہ حلال کر سمخ کی ذکر شو اور صدای بعضی صحابون نبی علیہ السلام تپوسو کو چی منگا کلنا کل اخکار کو او غشی دسی وولو یا بسی اسپے پریل آغا من دبیا دیر رستا ملاوشی چی مڑی نداغی سا حکم دے نداغی حکم بدی آیات کی بیان یسألونکا تپوس کستانا ماذا احل لهم جسش حلال لے لدیون پارا یو سوال دیسی دے جسش زن حلال لی چی منگ آغفرو او یو سوال دیسی جسش زن حرام لی چی منگ دیزان وساتو نو مذہبی خلقو دا غدائی مزاج کم کم شے حلال لے بس منگ دے صفاو ہے نو مشرکان هم مذہبی خلقو نو آغوی هم دا سوال ندی صحابو او دا آغا مشرکان بدور کی دا خبر چلے دا او یو مزاج دادا جی سڑے دسی ہوئی چی کم شزون حرام دی اغراتو خائن نو دل دا جواب دا ورکڑشو چی قل و تروایا احل لکم الطیبات حلال کرشوی دی استاسو دا پارا الطیبات پاکیز شزون طیبات نا مراد کلا حلال سزنی چی دا حرام پا مقابلے کی راشی دا معنی کولے چی حلال سزن استاسو دا پارا حلال نی دویم معنی دارا چی طیبات پا مقابلے دا خبیث کی راشی یو شے گندہ دے پلیت دے اگا خبیث دے او چی خبائث بگی خباست بگی نشتے نو اگا طیب دے او پاک دے نقول ورتوایا وحل لکم الطیبات حلال کرشوی استاسو دپارا پاکیزه سزنا دا بسڑی سے سنگ معلومی یو علامه دادا چی دا قرآن و سنت قرآن و سنت کی داسی یو خبره چی دا غین دا یوشی خباست معلومی نو بس آغا با پاک نہیں آغا با خبیث او دویم دادا چی یو سڑے دے چی آغا ذوق سلیم یو سڑی فطرت بکنے او آغا پد گرد باغی سرم معلوم دیشی او دریم دادا چی محذب انسانانو یوشی دا گندویلی محذب انسانانو عام انسانانو آغوی بد گرنلی دا غبا خبیثی او چی نئی گرنلی غبا پاکی ورطو آئے چی حلال کرشوی دستازو دا پارا پاکیزه سزنا یا حلال کرشوی دستازو دا پارا حلال سزنا وما علمتم من الجوارح وما وصيد ما او حلال شوی دا اخکار دا اغا حیواناتو علمتم چی تعلیم ورکڑ دے تاسو اغیتا من الجوارح دخکاری حیواناتو مکلبینا چی تاسو پر خودن کیئی دا غسپیل را بخکار باندی
تعلمونهن چې تاسو تعلیم ورکوئ هغې ته مما د هغه څه نه علمکم الله چې الله تعالی تاسو ته کوم علم درکړی دی فکلوا بس خورئ مما د هغه څه نه امسکنا چې ساتلي دغې حیواناتو ښکاریانو علیکم ستاسو دپاره واذکروا اسم الله علیه یادوئ نوم د الله په هغې باندې نو دا یو نمونه ذکر کړه طیبات و ډیر شوزونه دي یو مثال یې دا دی ذکر شو چې د هغه حیواناتو ښکار هم حلال دی چې په هغې کې دا درې شرطونه موجود دي اولنی شرط دا دی چې ښکاري حیوان دی او که ښکاري مارغه دی چې تا هغې لره تعلیم ورکړی او هغه ستا دپاره ښکار ونیسي او مړ دی نو بس هغه حلال دی اولنی شرط دا دی چې تا ولې تعلیم ورکړی د تعلیم علامې دا ده چې ځان نه به دې نه خوري سپي ته او باز ته ته داسې طریقه وښیې چې هغه د دې ښکار نه ځان نه نه خوري او که ځان نه دې خوړلی و نو دا به بیا حلال نه وي دا به بیا حرام اولنی شرط دا دی شرط مانا نخه ده چې تا تعلیم ورکړی نو نښه یې دا ده چې ځان له به دې نه خوري او کوم سړی چې دا لیږي نو د هغه دپاره روح ساتلی دا په کوم ځای کې دی مما امسکنا علیکم ستا دپاره ساتلی دی او دویم دا ده چې علامه دا ده چې سړی به پسې دا ورپرېږدي د ځان نه به پسې نه ځي مثال په طور باندې د دې ښکاري سپي خوا ته یا د باز خوا ته هوسۍ ولاړه ده خو دا ورته څه نه وایي او چې دا یې پسې ورپرېږدي نو بیا یې نیسي د ځان نه به پسې نه ورځي دی به پسې پرېږدي که د ځان نه پسې دا سپی تللی و دا باز پسې تللی و دا پړانګ یا څه شی پسې تللی و د ځان نه به تالې راوړو نو دا حرام دی دا به پسې تللی دا به کوم ځای کې دي مکلبین دا شو او درېیمه نښه دي علماو دا ویله چې ته پسې دا سپی ورپرېږدې او بېرته ورته اواز وکړې نو راګرځي د دې نه به دا پته لګي چې دا سپی چې دی دا تعلیمانته سپی دی چې ته یې ورپرېږدې او هغه راواپس شي او هر چې باز دی باز شاهین او په باز کې چې دی نو دا خبره بعضې علما وایي چې دا د باز دپاره دا شرط نه دی ځکه چې باز یو بیا روان شو شاهین او د هغه راواپس کېده بیا ګران او سپی چې دی نو هغه ته اواز وکړي نو هغه راواپس کېږي دا درې علامات دي په دې درې علاماتو موجودګۍ کې تاله سپي یا باز او شاهین ښکار وکړو او چې تا دې راورسوو نو هغه مړ نو بس دا حلال دی او دویم دا دی چې تا پسې لېږلی وما علمتم او هغه او ښکار د هغه څاروو حیواناتو علمتم چې تاسو تعلیم ورکړی هغوی ته من الجوارح د هغه حیواناتو ښکار کوونکو د دې ځای نه امام صاحب دا شرط هم اخیستی دی چې دا ښکار مې زخمي کړی ځکه که روغ یې راوړي نو د هغه نه به وینه نه وي توی شو نو دا د نورو علماو په نسبت باندې دا شرط نشته که روغ یې راوړو که زخمي یې راوړو ټیک وما او حلال نه ښکار د هغه حیواناتو د هغه ښکاري حیواناتو علمتم چې تعلیم ورکړی تاسو هغوی ته من الجوارح د هغه حیواناتو نه چې ښکاري حیوانات دي سپی دی او شاهین دی او بل دی او بل دی مکلبینه چې تاسو پرېښودونکي یې د هغې ښکاري حیواناتو لره په دې ښکار باندې خپله معنی همداسې د بعضې علما وایي چې مکلبینه چې تاسو پرېښودونکي یې د هغې سپي لره په دې ښکار باندې
اوس به ځکه وویلو چې بس عام خلکو سره د سپي ښکار زیات دی سپي ارزان دی هر څه ته میلاویږي او باز او شاهین خدا هر چا سره نه ځکه د دې ذکر یې کړی دی چې دا عام دی نور دا مطلب نه دی چې یوازې په سپي باندې ښکار ټیک دی او په باز باندې ټیک نه دی خو دا عوامو تذکره کوي عام خبره چې تعلمونهن چې تاسو تعلیم ورکړی هغې ته مما د هغه څه نه علمکم الله چې الله تعالی تاسو ته د هغې تعلیم ورکړی دی هغه تعلیم دا دی چې ته ولې داسې تعلیم ورکړې چې هغه ځان له دې نه خوري او دویم دا دی چې ته ورته اواز کړې نو هغه راګرځي د دې ځای نه دا خبره معلومیږي چې سپو ته به ته طریقه ښیي انسانان د سپو د طریقې ښیي او د سپو نه به طریقې نه زده کوي سپي ته به ته تعلیم ورکړې ته به دې تعلیم نه زده کړې چې غلب یې معلوم کړي نه سپي ته به ته چل او انسانان به خلکو د چل ښیي انسانان به د چا نه چلونه نه زده کوي د ځناورو د حیواناتو تعلمونهن چې تاسو د سپو د تعلیم ورکړئ پویه مو ورکړئ مما د هغه څه نه علمکم الله چې الله تاسو له کوم پویه ورکړئ فکلو نو پس خورئ دویمه خبره دې دا معلومیږي چې ځینې خلک وایي د قرآن او حدیث دا علم دی بل علم نشته او ځینې خلک وایي دا علم د دنیا دا دی او داسې علم نه دی دا دواړه زیاتې او کمې کوي دا دغه علم دی چې سپي ته سړی څه وښیي نو هغې ته قرآن دا د علم ویلی دی تعلمونهن مما علمکم الله سپي ته چې سړی څه ښیي نو هغه علم دی او د قرآن او حدیث دا هم علم دی خبره د اهمیت ده دې کې جګړه نه ده چې د دنیا د علم دی که نه دی ولې علم نه دی علم څه ته وایي علم دی خبره د اهمیت ده چې اهمیت د قرآن او د حدیث دی د وحي د علم اهمیت دی د هغې دپاره بشري ده او د دنیا دا علم دی ظاهري علم دی فکلو بس خورئ مما د هغه څه نه امسکنا علیکم چې ساتلی بند یې ساتلی محفوظ یې ساتلی دغې حیواناتو ښکاري حیواناتو علیکم ستاسو لپاره یعنې دا شرط معلوم ځان له دې نه یې خوړلی او واذکروا اسم الله علیه یادوئ نوم د الله تعالی علیه باغې باندې دا څلورم شرط چې د الله تعالی نوم به یادوئ نوم یادول دلته به ورلېږل باندې دي ورلېږل نه دي چې کله ته سپی ورلېږې یا باز ورلېږې نو د الله تعالی نوم به دغه ټایم کې یادوې نو دا بل شرط واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله بېشکه الله چې دی سریع الحساب جلد حساب کوونکی معنی دا ده چې الله تعالی کومه حلال دي هغه حلال ګڼه او کومه چې حرام دي هغه حرام ګڼه د ځان نه حرام هم مه جوړوه او د ځان نه حلال هم مه جوړوه الله تعالی به درڅه حساب وکړي په دې ځای کې دا سوال دی چې هلکه قرآن او حدیث کې داسې راځي چې دا سپی یو شی جوټه کړي اووه کره ته یې وینځئ او یو کره دی په خاورو باندې وینځئ ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی بخاري مسلم کتابونه ټولو کې نقل دی سپی ولګېدو یو شی ټوټه کړو اووه پیره به یې وینځئ او یو پیر به په خاورو باندې شپږ پیره به په اوبو باندې وینځئ او اووه پیره باندې په خاورو باندې او دلته وایي چې سپي کوم ښکار وکړو نو هغه پاک دی تا مړ ژوندی کړو او ژوندی نه و بس هغه پاک دی او حلال دی او هلته معلومیږي چې د سپي جوټه خو حرامه ده سپی خو د ښکارو په خوله کې نیسي په بل ځای کې خو بیا نه نیسي د هغې جواب دا دی چې بس الله او رسول موږ ته ویل دي په یو ځای کې وایي پاک دی په بل ځای کې وایي جوټه اسخا ده او دویمه خبره دا ده چې یو ښکار د سپي دی او یو خوراک د سپي دی سپی د ښکار په ټایم کې ژبه نه استعمالوي غاښونه استعمالوي او جوټه چې پرته ده جراثیم چې پراته دي نو دا د دې سپي په دې ژبه کې پراته دي بله دا ده چې سپی کله ښکار کوي نو دا په غوسه کې
کله چې دی په غوسه کې نو دی هغه لاړې نه راپرېږدي کومه زهرېدل لاړې چې دي کله ناکله یو شی د سړي خوښ نه وي وایي لکه په خوله کې مې ورته لاړې هم ته راځي نو کله مطلب دا دی چې دا سپی کله ښکار کوي نو هغه لاړې د ده بهر ته نه راوځي دی په غوسه کې دی حمله کوي جنګ دی په حالت د جنګ کې دی او کله چې دی عام حالاتو کې دی نو بیا بیا خپلې لاړې راپرېږدي او په هغې کې زهرالله دي نو ځکه دغه وجه کېدی شي واتقوا الله يسألونك تپوس کوي ستانه ماذا أحل لهم څه شی حلال کړی شوی دی د دوی لپاره قل ورته ووایه أحل لكم الطیبات حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره پاکیزه څیزونه وما علمتم او حلال کړی شوی دی ستاسو لپاره ښکار ما د هغه ښکاري حیواناتو علمتم چې تاسو هغې له تعلیم ورکړی من الجوارح د هغه ښکاري حیواناتو نه چې باز او شاهین او سپی دی مکلبین هغه داسې حال کې تاسو پرېښودونکي دغه سپي لره په ښکار باندې تعلمونهن تاسو پوهه ورکړله هغې ته مما د هغه څه نه علمکم الله چې الله تاسو ته کومه پوهه درکړله فکلوا پس خورئ مما د هغه ښکار نه امسکنا علیکم چې محفوظ یې ساتلی دی دغې ښکاري حیواناتو علیکم ستاسو لپاره واذکروا اسم الله یادوئ نوم د الله تعالی علیه په دغې سپي او په دغې باز او شاهین باندې چې کله یې پرېږدئ واتقوا الله ويرجع إلى الله يقين الله سريع الحساب من دير بحساب